د خاورو لاندې پروت دی دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د ښار خلک ملا یو سلور ملواڼې مونږ کور کې راغلی دي دا ښاریان وایي بجلیګر ملا ساڑے پیچھے چیس کے مار دے چیس کے نہیں مارنا توڑے نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان نه د خر زامن خان خو به هغې ته وی پخوا چې لس کسه به په درستخان کې ناسته او لس به پاڅېده نن خان په بازار ته راوځي د پردي دوکان کاوه چې راغوښتي دلم یو پیاله یې ورکړي او داسې به ګوري او چې په لاره روان یي که نه داسې به ګوري هغه ورځ یو ما ته وایي پلاني دی ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېر وو چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وایي هغه ته سټوډنټ وایي که نه د لاډ میکالې انګریزي چې ABCD وایي او 1 2 3 وایي هغه سټوډنټ دی او چې څوک قال رسول الله وایي هغه چړی مړی دی دا مردار چې مړه شي دی ټولو ملیانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دوی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوئ چڼي مڼي د انګریز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی د انګریز یونیورسټۍ کې چې وایي لا کوي او د قرآن یونیورسټۍ کې چې وایي دا چڼي مڼي لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼی مڼی وایي که نه وایي اوس نه لګیا یئ ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی تے میں جی انستا کہ میری اتنی ٹویٹ نہیں ہو جاتی اس نے تیاری گئی لگے 50 کاله کې ستاسو اصلاح نشوه ستاسو تجربه نشوه همغه چل دی وایي جتو دی کھوتی اتھے اڼکھلوتی وایي ټول وایي جتو دی کھوتی اتھے اڼکھلوتی و چې د کوم ځای خره وه ملته ودرېږي نو که بل څه شته هر یو به راپاسي زما ورونو زه به تاسو له حق ګټم ویل به که نه به ویل دا پرون هم چې جوړ کړي دي دا ګلډانګان دا دغه دا کونسلران داسې رواني خدایم بنیاد وباسه چېرته د سړي زامن هم شي که نه چېرته به سړي هم شي که نه خدای ته وګورئ سم شي هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ عمري او دایمي ژوند ستاسو په کیسهخانه کې نه دی نه په پېښور کې دی دایمي ژوند چې دی ستاسو د خاورو لاندې دی هغې کې به بیا جاړئ وایي ځمکې کلنګ د زورور دی ځمکې کلنګ د زورور دی ځوانان خوندې کړې رالیږي تش پالنګونه
زمکه کلنگ دی زورور دی ځوانان خوندې کړې رالیږي تش پالنګونه زمکه لږ حل به راته وایې زمکه لږ حل به راته وایې چې ستا لاندې خلک څه ګزران کوي نه ما درې مړي لیدلي دي درې مړي دوه مړي مې 300 کاله پس لیدلي دي چې په چهره یې داسې مسکراهټ و تابل را پاسي او ما ته راغاړي وځي یو مړی مې 18 ورځې پس د نوتیې په هدیره کې لیدلی دی راویستو او کلي ته یې وړو ما ورته ډېر څه ویلې چې مه یې وباسئ ویل نه جي ته غږ مه کوه زم لاړم ورپسې چې د قبر ړومبۍ تخته یې را لرې کړه په خدای قسم په کرسۍ ناست یم دومره لړمان ترې راووتل او دومره ویښته و پې او داسې غرار شو چې ما نړه بوټ ووتو په سیکل راسور شم او بجلیګر ته مې ځان راورسول زمونږ قبرونه به د لړمانو ډیپو وي زمونږ قبرونه به د اور تنوري څلور ملواڼو باندې کار نه کېږي او بیا دا ملواڼې چې دا تا ورسره ټول کال ښه روزګار او ته مړ شې ملا به دا ووایي چې دی دې خدای وبخي وبه وایي او سمام پوی کړي دي چې قرآن تلاوت وکړي خپلو مړو پسې بخئ او روټۍ دې دلګانو نه وخورئ او پیسې هم ترې والئ نغدې تاسو خیال راغی داسې وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی چې هله بی پاس به الیکشن ته ودرېدی شي که دا د اسلام ملک وی او دا د مسلمان ملک وی دې کې به دا شرط لګېدلی وی چې څوک د قرآن پاس یې هغه به الیکشن ته ودرېدی شي پکار و که نه و پکار چې چاله قرآن ورځي چاله حدیث ورځي چپ شو کړکړو چاله قرآن او حدیث ورځي اب الیکشن ته ودرېدی شي نن چا چې د انګریز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي مطلب یې څه دی مطلب یې دا دی چې انګریز نه وي اب نشي ودرېدی مسلمان به نشي ودرېدی دا ستا ملک دی یا دا ستاسو وطن دی که زما په واک وی او چا زما منلی تھرو آؤٹ ملک به بایکاټ کړی وی چې مونږ الیکشن نه کوو مونږ د کابل غوندې انقلاب په پاکستان کې غواړو یو طالب به په بازار کې ولاړو ډنډه به ورسره وه مجالو چې هغه بازار کې ښځه ښکاره شوی وی یا هغه بازار کې چا د دکان نه غلا کړی آنند د چا د لاسه غرق نه دي ژوندي دي ژوندي دي انشاءالله د هغوی په لاس به الله د امریکې اورمیږم ماتوي څنګه چې الله د هغې په لاس د روس اورمیږ مات کړی نعرہ تکبیر طالبان افغانستان امریکا نن به الله د امریکې غرور ماتوي او شروع پې شوې ده شروع پې شوې ده که خیر خو که مونږ یې خپېډه راټینګولې زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګئ او ورته ووایي چې سبحانه صدر بش سبحانه صدر بش سبحانه صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټه به
مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام